أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منكم وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی سبق صرف لفظی ترجمه به وکړو یا به سره د خپل سبق ووایو یوم یجمع الله الرسل د رکوع ورته ګوره 109 نمبر آیات ډېر ملګري پکې بیګانو یوم یجمع الله الرسل په کومه ورځ چې جمع بکي الله پاک الرسل پیغمبران فیقولو الله فرمای ماذا اجبتم څه جواب تاسو ته درکړی شوی یعنې ستاسو د امتیانو تاسو ته څه جواب درکړی ستاسو خبره منلې وه او که نه وه په تاسو ایمان راوړی وه او که نه یې راوړی نو پیغمبران به دوی قالو دوی به وایي لا علم لنا هیڅ علم نشته دی موږ ته انک انت علام الغیوب بېشکه هم تو علام الغیوب پوهه یې په پټو څیزونو باندې یعنې په غیبو باندې ته خبرداري او موږ سره د دې هیڅ علم نشته دی پیغمبران به ولې دا وي پیغمبران به ځکه دا خبره کوي حالانکې پیغمبرانو په دور کې چې کم کسانو په ایمان راوړی دی نو د هغې خو ورته پته وه چې دوی به موږ باندې ایمان راوړی دی یا کومو خلکو مخالفت کړی دی نو دې خو ورته هم پته وه چې دې کسانو زموږ مخالفت کړی دی خو تاسو ته ما بېګا ویلي چې هغه دنیا نه ده چې په دنیا کې ټول څیزونه چې کوم دی په ظن غالب باندې چلیږي سړی وي غالب ګمان مې دی چې دا کس په دې شي یقیني طور څوک د چا متعلق څه نشي ویلی تاسو ټول دلته کې ناست یې زه به وایم چې زما غالب ګمان دا دی چې تاسو نیکان یې خو یقیني طور زه دا خبره نشم کولی ځکه د زړونو رازونه دا صرف الله پیژني او په هر امت کې مخلصان دوستان هم د پیغمبرانو وو او منافقان پکې هم وو نو د دې وجې نه په آخرت کې یقیني خبره چلیږي نو پیغمبران یقیني خبره هلته نشي کولی هلته به وایي چې الله پاکه ته چې کوم دی پیژنې موږ یې نه پیژنو د دې وجې پیغمبران دا جواب ورکوي اذ قال الله اوس دا د قیامت خبرې د عیسی علیه السلام ته الله پاک جل جلاله خپل نعمتونه یادي اذ قال الله یاد کا هغه وخت چې او به فرمایي الله پاک یا عیسی بن مریم ای عیسی چې زوی د مریم علیه السلام اذکروا یاد کا نعمتي زما هغه نعمتونه علیک چې پتا باندې دي وعلى والدتک او ستا په مور باندې دي زما هغه نعمتونه یاد کا چې مور ستا مور چې کومه وه نو هغې له بغیر د خاوند نه بچې ورکو بې مساو میوې به مې وله ورکول دا نعمتونه یاد کا او پتا مې نعمتونه ګړ دی هغه هم یاد کا اذ ایتک او یاد کا هغه وخت چې ما مضبوط کړی ته قوت مې درکو تا ته بروح القدس په پاک روح سره مراد دی جبریل علیه السلام دی عیسی علیه السلام به د یهودیان به د هغه قتل پسې ګرځېدل دی وجه نه به حضرت عیسی علیه السلام سره جبریل علیه السلام ګرځېدو جبریل علیه السلام دا به د حضرت عیسی علیه السلام د سره ګرځېدو دپاره دی چې څوک د تکلیف ونه رسي څوک یې قتل نه کړي نو الله فرمایي اذ ایتک یاد که هغه وخت چې ما قوت درکو تا ته بروح القدس په پاک روح سره یعنې په جبریل علیه السلام سره مې ته مضبوط کړی تکلم الناس تا به خبرې کولې خلکو سره فی المهد په جولۍ کې په زانګو کې
وکهلا او په پوخ عمر کې. نو عیسی علیه السلام په پوخ عمر کې ښکلې خبرې کړي دي، خو په ماشوموالي کې داسې ښایسته خبرې کړي دي چې داسې یو هوښیار کس داسې خبرې نشي کولی. ځکه چې مریم بیبي د الله پاک عیسی علیه السلام ورکو، د مریم بیبي خاوند نه او الله ولا دغه شان په خپل قدرت سره زوی پیدا کو، نو خلکو به خندنی کول. نو الله ورته وفرمایل چې ته به خلکو ته وایې چې زما روژه ده، بس دې ماشوم ته به اشاره کوي دی په خپله باندې خبرې کوي. نو چې کله مریم بیبي را روانه ده، خلک مخې ته راوتي دي، مریم ستا پلار خو ډېر ښه سړی و، ستا مور خو ډېره ښځه وه، دا تاسې چل کړی دی، خاوند دې نشته، بچی دې شوی دی. نو هغې فاشارت الیه، نو بیبي مریم خپل بچي ته اشاره وکړه عیسی علیه السلام ته. هغه په خپله باندې وفرمیل انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پوره تقریر چې کوم دی دا ګوته به ورسره خوځوله، راپاڅېد او ډېر په ښکلي انداز کې خلک پوه کړو چې زه د الله بنده یم. آتانی الکتاب، الله ما ته کتاب راکړی دی، وجعلنی نبیا، او الله به ما پیغمبر جوړي، الله زه پیغمبر جوړ کړی. پوره ښکلې خبرې ورسره وکړلې. نو په زانګو کې مې عیسی علیه السلام خبرې کړي دي او په لویوالي باندې مې ښکلې خبرې کړي دي. تکلم الناس، تا خبرې کولې خلکو سره، فی المهد په جولۍ کې، وکهلا او په پوخ عمر کې. واذ علمتک، او یاد که هغه وخت چې ما علم درکو تا ته الکتاب د قرآن والحکمت او د حدیث. د قرآن علم عیسی علیه السلام ته الله پاک په ورکوي. عیسی علیه السلام به قرب قیامت ته راکوزیږي او د نبی علیه السلام په شریعت په خپله زندگی تیری، قرآن باندې په خپله زندگی تیری، د نبی علیه السلام د حدیثو مطابق په خپله زندگی تیری. نو اذ علمتک، یاد که هغه وخت چې ما علم درکو تا ته الکتاب د قرآن والحکمت او د حدیثو د نبی علیه السلام. دا خبرې به د الله پاک قیامت کې کوي. والتورات، د تورات علم مې درته هم درکو، والانجیل او د انجیل علم مې هم درته درکو. واذ تخلقو، او تا به جوړولې من الطین، د خټې نه، کهیئة الطیر، شکل د مرغۍ. نو دا هم د عیسی علیه السلام معجزه وه چې د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړله، په هغې کې یې پوکې پوکو، نو هغه به ورواالوتله. نو چې تر کومې پورې به د خلکو د نظرونو نه پناه شوې نه وه، نو هغه مرغۍ وه. او چې د خلکو د نظرونو نه پناه شوه، نو بیا به راپرېوته، دا به اخکه خټه وه. دا معجزه هم عیسی علیه السلام ته الله ورکړې وه. نو واذ تخلقو، او تا به جوړولې من الطین، د خټې نه، کهیئة الطیر، شکل د مرغۍ، باذنی، الله وی زما په حکم سره، دا به تا زما په حکم سره جوړولې. فتنفخو، نو تا پوکې وغو فیها، په هغې مرغۍ کې، فتکونو، نو شوه طیرا، هغه مرغۍ، باذنی، زما په حکم سره. وتبرئ الاکمه، او تا به جوړول د مور پیدایشي ړانده، مادرزاد ړوند چې ورته وي، مادرزاد نابینا. وتبرئ الاکمه، او تا به جوړول پیدایشي ړانده، والابرص، او برګي والا. دا دوه په هغه وخت کې داسې بیماری وي چې دا لا علاج بیماری وي. اوس هم د مور نه چې ړوند پیدا شي، ډاکټران علاج نشي کولی، خو په هغه وخت کې د نورو بیمارو علاج به کېدو، دا به ممکن و. خو د مور نه به چې څوک ړوند پیدا شو، نو د هغې علاج به نه کېدو، او دغه رنګې برګي والا به نه جوړېدو. نو عیسی علیه السلام به پې دم ورواچو، هغه به چې کوم دی روغ شو. 50,000 کسان په یو ځای باندې عیسی علیه السلام نه رالل. عیسی علیه السلام پې دم واچو، د الله نه دعا وکړله، 50,000 واړه کسان ټول ټیک شو په یو ځای باندې. وتبرئ الاکمه، او تا به جوړول پیدایشي ړانده، والابرص، او برګي والا، باذنی، الله وی زما په حکم سره. بار بار عرض کې الله وی باذنی، زما په حکم سره، چې څوک چېرته په دې کې خطا نشي، د عیسی علیه السلام الله دې چې مرغۍ به یې جوړولې، الیاذ بالله، خطا څوک نشي. د دې وجې نه بار بار الله وی باذنی، زما په حکم سره. واذ تخرج الموتى، او یاد که هغه وخت چې تا به ژوندي راپاڅول، الموت، مړي، باذنی، زما په حکم سره. نو عیسی علیه السلام به مړي هم ژوندي کول د الله په حکم سره. مفسرینو 4 مړي لیکلي دي چې عیسی علیه السلام 4 مړي ژوندي کړي دي. یو د حضرت عیسی علیه السلام دوست او ملګری و، عازر. عیسی علیه السلام په سکار باندې تللی و، 3 ورځې پس چې راغی دی وفات شو، د په 3مه ورځ باندې راغی. خور یې ډېره زیاته خفه وه، جړلې. عیسی علیه السلام ورته ولې جاړې، ستا ملګري عازر زموږ ورور وفات شوی دی. عیسی علیه السلام ورته وفرمیل ما ته قبر وښیه. نو خور یې ورسره لاړه، د عیسی علیه السلام ته د عازر هغه قبر وښو. عیسی علیه السلام ورته قبر ته ودرېدو، د الله نه دعا وکړله، بیا ورته قم باذن الله،
د الله په حکم سره راپاسه. هغه راپاسېد او کور ته ورسره راغی. یو جنازه روانه وه. عیسی علیه السلام د چا نه تپوس وکړي دا څوک دي؟ دا خلک جاړي ولې؟ دا کټ ته چا دی؟ وي دا کس وفات شوی دی. عیسی علیه السلام ورته لرې نه وي قوم باذن الله، د الله په حکم راپاسه. هغه مړي په کټ کې نیغ کېناستو. خلکو ته یې ودرېږئ. خلک ودرېدو، کټ کوز کې کټ یې کوز کو، هغه صادر کفن کې غوته و، هغې باندې خپل عورت پټ کو، کټ یې په سر باندې راواغستو، کور ته راغی. او بل سام، دا د نوح علیه السلام زوی و، د ده قبر ته ودرېد وي قوم باذن الله، د الله په حکم راپاسه. دی چې راپاسېدو نو دی و ځوانه سر یې سپین و. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمیل، ورته وی ته خو ځوان او په هغه وخت کې به ویښته هم زر نه سپینېدل، وي ته خو ځوان او سر دې سپین دی. نو هغه ورته وی چې دا نیم سر چې و که نه نیم طرف دا زما د زنګدن سختی سپین کړی دی. او چې تا وی قوم باذن الله د الله په حکم راپاسم، دا زما د دې یارې نه دا نیم ویښته سپین شو چې ما وی چې قیامت شو شر. دا نیم سر مې د قیامت ته یارې نه چې کوم دی سپین شو. عیسی علیه السلام ورته وی دنیا ته راځي نه هغه په یو شر وي چې د زنګدن سختي وپکې چې زما څومره وخت په دې قبر کې وشو، زما په مرۍ کې اوس هم د زنګدن د سختۍ هغه تریخوالی دی. اوس الله ته سوال وکړه چې دوباره راباندې زنګدن هغه سختي چېرته رانوړي. عیسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، دوباره وفات شو. او بل یو بوډی زنانه وه، هغه قبر ته ودرېدو عیسی علیه السلام او هغې ته یې قوم باذن الله د الله په حکم. نو څلور مړي عیسی علیه السلام ژوندي کړي دي د الله په حکم سره. او څه به یې وي نو هغه دم یې هم ذکر کړلی چې عیسی علیه السلام به په دې مړو باندې یا په دې برګي والا باندې په ړندو باندې کم دم وي. نو هغه دم دا دی، هغه وي چې عیسی علیه السلام به دا دم وي: اللهم انت اله من فی السماء و اله من فی الارض لا اله فیهما غیرک وانت جبار من فی السماوات وجبار من فی الارض لا جبار فیهما غیرک وانت ملک من في السماء وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء سلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير. دا دم به وي وسم کو سوک په لا علاج بیمار باندې، لا علاج بیمارو باندې چې چاته لا علاج بیماری کینسر وغیرہ لګیدلی او دا دم پی وی د الله نه دعا کینوي، دا خبر یقیني ده چې الله پاک جل شانه دا کس جوړي. دغه ډېر ښکلي نمونه او ښکلي دغه د الله پاک ذکر شوي. نو دا دم به وي. وإذ تخرج الموت، او یاد کا هغه وخت چې تا به ژوندي راپاسول الموت مړي بإذني زما په حکم سره. وإذ کففت، او یاد کا هغه وخت چې ما منع کړو بني اسرائیل عنک لتانا. بني اسرائیلو کې یهودیان چې دا به عیسی علیه السلام پسې ګرځېدل قتل پسې چې دې مونږ قتل کو. نو الله پاک هغه منع کړل، جبریل علیه السلام یې سره ولګو چې کوم ځای کې به خطر و، جبریل علیه السلام به ورسره. نو اذ کففت هرګه یاد کا هغه وخت چې ما منع کړل بني اسرائیل عنک لتانا اذ جئتهم هرګل جتا راوړو هغوی ته بالبینات واضح دلایل، معجزې دې ورته راوړي، واضح دلایل دې ورته راوړو. فقال الذين اویا کسانو کفرو چې کافرانو منهم د دوی نه چې کم کافرانو ته د معجزې کومې چې مخکې د ذکر شوي دا ټولې معجزې دې ورته راوړي. نو چې کم کافرانو د دینه نو هغې څه ووایي ان هذا ندی دا الا سحر مبین، مگر دا ښکاره سحر دی، ښکاره جادو دی. حالانکه د زړه نه یې منله چې دا د الله پیغمبر دی، خو د ضد او د عناد د وجې نه یې چې دا ښکاره سحر دی. وإذ أوحيت، او یاد کا هغه وخت چې مونږ وحي وکړل، وحي لغوي الى الحواریین، حواریینو ته وحي لغوي دا ارچا ته کیږي، دا القاء فی القلب ته وي، پس زړه کې خبرې اچولو ته ویل شي. او وحي اصطلاحي دا پیغمبرانو ته کیږي. دا وحي لغوي ارچا ته کیږي، دا چرګ ته هم کیږي، دا بانګي ته هم کیږي. چرګې ته چې کله چرګه دا 20 ورځې په هغو باندې کینی نو 20 ورځې پس الله پاک جل شانه د دې په زړه کې دا خبره واچي چې کمې هګۍ کې بچې شته کمې کې نشته. تاسو به چېرته نه لیدلې چې کومه هګۍ څښئ هغه چرګې ماته کړي، هغه نه ماتي.
چې کومه اگې کې بچي هغه اگې ماتي او بیا د دې بچي سر کم طرف ته دی مهوکه طرف ولا ماتي شا طرف ولا نه ماتي نو دا د چرګ په زړه کې الله دا خبره واچول او دا د دې پابندۍ برکت ته چې دې پرهیز وکړو د ډیرانونو نه بار ګرځېدو نه پابندي وکړله نو الله پاک دې له دا علم ورکو چې په کومه اگې کې بچي دی اک اگې ماتي او بیا د اگې هر طرف نه ماتي چې کم طرف ته دی بچي مخوکه ده نو هغه طرف چې کم دی ماتي بچي خوږي نه او بیا دغه پابندۍ برکت دا د شل ورځو دا شل ورځې دا پابندي وکړي دې ته ګدانې واچي په منډه باندې راشي دانې اخري بیا لاړ شي په هغو باندې کېږي کو لوی بول ولا ورشي په منډه لاړ شي لوی بولږي واپس راشي بیا په خپلو هغو باندې کېږي نو دا پابندي وکړي نو الله ولا دا علم ورکړي او الله ولا بهادري هم ورکړي د کومې چرګې سره چې بچي ني نو دا د سپینو هم یریږي د پیشو نه هم یریږي او د کومې چرګې سره چې بچي دا په سپي باندې هم نیغه ورځي او په پیشو باندې هم نیغه ورځي دا بهادري ولا الله ورکړي او دغه رنګ الله ولا سخاوت هم ورکړي سخاوت چې کوم ځای کې دانې عمومي بچو ته آواز وکړي راشه وخوره نو په خپله نه خوري او بچو باندې وخوري نو دا ټول څیزونه الله پاک جل شانه مشري ولهم الله ورکړي د لوی فوج مشر شي نو که داسې پابندي انسان وکړي نو انسان هم الله پاک جل شانه دا صفتونه انسان ته ورکړي نو دا وحی لغوي مراد ده القاء فی القلب ورته وي واذ اوحیتو او یاد که هغه وخت چې مونږ القاء وکړله په زړه کې مو واچوله ورته خبره الی الحواریین حواریین ده حواریین دا د حواری جمع ده حور سپینوالی ته ویلی شي او د عیسی علیه السلام د ملګرو ته به ولي حواریین وي یا خدا چې دی سپینو او دویم دا چې سپین نو خو دی به جامې انځلې جامې به سپینولې او دریم تفسیر دا دی چې د دې زړونه سپینو چې کومه خبره به په زړه کې ونه هغه په خوله باندې وه نو د دې وجې نه ورته حواریین وي نو حواري دا خوږ او صحیح ملګري ته ویلی شي صحیح ملګري ته کلک ملګري ته حواري ویلی شي واذ اوحیتو یاد که هغه وخت چې مونږ وحي وکړله لغوي الی الحواریین خالص ملګرو ته ان آمنو دا چې تاسو ایمان راوړئ بي په ما باندې وبرسولي او زما په رسول باندې الله وی چې ما ستا ملګرو ته وحي وکړله چې په ما باندې ایمان راوړئ زما په پیغمبر عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړئ قالو نو دوی وویل آمنا مونږ ایمان راوړی دی وشهد الله ته ګواشه باننا مسلمون په دې خبره چې بېشکه مونږ مسلمانان یو اذ قال الحواریون هرګه یاد که هغه وخت چې ووی د خالص ملګرو د عیسی علیه السلام یا عیسی بن مریم ای عیسی چې زوی د مریم علیه السلام هل یستطیع ربک آیا ستا رب کولی شي آیا ستا رب طاقت لري سو د دې خبرې اينزل دا چې نازل کی علینا په مونږ باندې مائدة درسترخوان من السماء د اسمان قال نو عیسی علیہ السلام تو فرمایل اتقوا الله د الله نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین کو چرتا سو مؤمنان عیسی علیہ السلام د ملګرو سوال وکړو چې عیسی علیہ السلام ستا الله د اسمان نه تیار دسترخوان را کوزولی شي عیسی علیہ السلام تو فرمایل چې تاسو د الله نه ویریږئ چې الله دومره خالق او مالک او رازق ذات دی او دومره لوی ذات دی چې غرونه پیدا کړل سمندرونه اسمانونه پیدا کړل ځمکه پیدا کړل تاسو پیدا کړی نو هغه د دسترخوان غوندې ګران دی دا خبره نه ویریږي نو دی ته وی چې په ما باندې هم ازمیخ مکوي عیسی علیہ السلام ورته چې په الله باندې هم ازمیخ مکوي دا الله هم امتحان ماله زما هم امتحان ماله کو تاسو په دې نیت باندې وای چې کو الله ته دسترخوان راکوس کړو به اومنو کو نه راکوزي نو مونږ نه منو دا خبره هو غلطه ده تاسو الله ازمایه ما ازمایه د خواهش مطابق چې چا معجزه غوښته ده او بیا د هغه معجزه او الله پاک جل شانه چې کوم دی را لېږلې ده د پیغمبر په لاس باندې ظاهره کړې ده او دغه نه پس که خلکو ایمان نه دراوړي نو الله په سمدستي عذاب راوستي نو د دې وجه نه د عیسی علیه السلام فرمایل چې اتقوا الله د الله نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین کو چرتا سو مؤمنان یو داسې قسمه معجزه مطلب کوي نو د حواریون وی قالو دوی ویل نريد من اراده لرو ان ناكل دا چې مونږ اخرو منها دغه دسترخوان نه وتطمئن او مطمئن شي قلوبنا زلون زمون ونعلم او معلوم شي مونږ ته ان قد صدقتنا دا خبره چې په تحقیق سره تا رښتیا ویری دی مونږ ته ونكون عليها او شو مونږ باغې باندې من الشاهدین د گواهانو دی وته چې د الله پیغمبر مونږ نه تا ازمایو او نه په الله باندې امتحان کو
خو موږ بس دا غواړو چې موږ د دې دسترخوان نه چې کوم دی خوراک وکړو، زړونه به مطمئن شي او موږ په دې خبره باندې کلک او مضبوط شو چې تا موږ د ټولې خبرې رښتیا کړې دي. نو الله پاک جل شانه دا دسترخوان بعضې مفسرین وایي چې دا نازل شوی دی، نه دی نازل شوی، او جمهور مفسرین وایي چې الله پاک دغه دسترخوان نازل کړی دی. چې کله دې مطالبه وکړله الله پاک جل شانه عیسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، الله پاک جل شانه دسترخوان نازل وکړو. نو چې دسترخوان نازل کو، عمار بن یاسر په حدیث کې دی چې دسترخوان نازل کو نو په هغې باندې و ډوډۍ وي، و به میانو او دغه رنګې غوښه وه پې، دا ورته الله پاک نازل کو. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په دغه دسترخوان باندې هر یو نعمت ته الله موجود او الله نازل کو. د عیسی علیه السلام د ملګري شو د غریبانانو لوږې به یې تېرولې، دوی د الله نه سوال وکړو نو الله پاک تیار دسترخوان راولېږو، هر قسمه چې کوم دی خوراکونه به موجود وو. خو الله ورته وفرمیل ذخیره اندوزي به نه کوئ، خورئ ترې ذخیره کوئ به نه د سبا دپاره. نو دوی ذخیره شروع کړه او بیا ورته الله پاک حکم راولېږو چې مالداران به دې نه خوري، غریبانان به دې خوري. نو مالدارانو ته هم خوراک شروع. نو د الله پاک د نعمت ناشکري وکړله، خیانت یې وکړو، الله پاک جل شانه بیا عذاب راوستو. 330 کسان د دې شکلونه بدل شو، خنزیران او شادوګان دي جوړ شو، خنزیران او شادوګان دي جوړ شو. یو د ایلا د کلي هغه واقعه ده، هغه د داود علیه السلام کوم هغه جدا واقعه ده، او دا جدا د عیسی علیه السلام د کوم واقعه ده. دین خنزیران او شادوګان جوړ شو. 330 کسانو چې یو حکم ونه منو او ناشکري وکړله، خیانت یې وکړو، ذخیره اندوزي هم وکړله، مالدار کسان راغلل د هغې نه خوراک هم وکړو. چا چې د الله حکم مات کو الله پې عذاب راوستو، خنزیران دي جوړ شو. عیسی علیه السلام وله خواله راغی، یو ته به یې ته پلان کې د به سر اړه کو، بیا بل ته به ته پلان کې سر به اړه کو، سترګو نه به یې اوښکې بهېدلې. 3 ورځې پس یا 4 ورځې پس یا 8 ورځې پس 3 واړه اقوال موجود دي. دې نه پس بیا دی وفات شو، مړه شو. قالو دوی وویل نرید مونږه اراده لرو ان ناکل دا چې مونږه اخرو من هذا د دسترخوان نه وتطمئن او مطمئن شي قلوبنا زړونه زمونږه ونعلم او معلوم شي مونږ ته ان قد صدقتنا چې په تحقیق سره تا رښتیا ویلي دي مونږ ته، ونکون او مونږ شو علیها په دې باندې من الشاهدین د ګواهانو نه. قال عیسی بن مریم، عیسی علیه السلام وفرمیل اللهم ربنا اے رب زمونږه انزل نازل کی علینا په مونږ باندې مائده من السما دسترخوان د اسمان نه، تکونو چې شي لنا زمونږ دپاره عیدا اختر، لاولنا د حاضرینو دپاره و آخرنا او د وروستو راتلونکو خلکو دپاره، آیتا یوه نښه منکه ستا. نو دا دسترخوان عیسی علیه السلام سوال وکړو چې دا دسترخوان مونږ ته نازل کړي چې دا زمونږ دپاره اختر شي، د وروستو خلکو دپاره اختر شي. زمونږ دپاره خو به دا اختر شي، مونږ به د خوراک وکړو، او وروستو چې کوم خلک را روان دي زمونږ نه وروستو، نو هغوی به خلکو ته وي چې زمونږ په مشرانو باندې الله دومره دومره نعمتونه کړي دي چې الله ورته تیار دسترخوانونه نازل کړي دي، نو د هغوی دپاره به اختر شي. او دا دسترخوان د اتوار پر ورځ باندې نازل شوی، نو د اتوار ورځ د عیسایانو اختر وي، دا د عبادت ورځ هم ده، په دې ورځ باندې دسترخوان نازل شوی، نو دا د عیسایانو اختر وي، په دې ورځ باندې الله پاک د دسترخوان نازل کړي. عیدا چې اختر شي لاولنا زمونږ د حاضرینو دپاره و آخرنا او د وروستو راتلونکو خلکو دپاره، و آیتا او دا یوه نښه شي منکه ستا، چې ستا یو نشاني شي، ورزقنا او رزق راکې مونږ ته، وانت خیر الرازقین او ته بهترین رزق ورکوونکي. قال الله وفرمیل انی منزلها بېشکه زه نازلوونکی یم د دسترخوان لره علیکم په تاسو باندې، فمن یکفر پس چا چې ناشکري وکړه بعد منکم وروستو له تاسو نه، فانی اعذبه نو بېشکه زه به عذاب ورکړم هغه ته، عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې نه به ورکړي ما داسې عذاب احدا هېڅ چاته من العالمین د عالمونو. که تاسو کې چا ناشکري وکړه زه به در باندې دسترخوان نازل کړم، خو چې چا په دې کې ناشکري وکړله نو چې کوم نعمت لوی نو د هغې نعمت بیا شکریه هم لویه ادا کول غواړي، او که شکریه دې وله لویه ادا نه کړله، ناشکري دې وکړله نو فورا بیا عذاب. نو دوی په خپله باندې مطالبه کړې وه د معجزې، الله د پیغمبر عیسی علیه السلام په لاس باندې ظاهره کړله، بیا وروستو ناشکري وکړله الله پې فورا عذاب را.
چې صالح علیه السلام د کوم خلکو چې کوم دي صالح علیه السلام نه مطالبه وکړله چې ته مونږ د دې ګټې نه اوښه پیدا کړې او لاره به وي او بیا وروستو لنګ شي زمونږ د مخې ټول کلي له پی ورکوي نو مونږ به تا ومنو. نو الله پاک جل شانه هغه پیدا کړله، خو چې کله هغه خلک راولګېدل هغه اوښه یې مړه کړله او بچې واپس چې کوم دی په ګټه کې ننوتو نو الله فوراً په هغې باندې عذاب راوستو، ناشکري وکړله. چې کوم نعمت الله پاک چې ته ورکړي دي ناشکري وکړي الله بیا عذاب راولي. عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې نه به وي ورکړی ما داسې عذاب احدا هېڅ چاته من العالمین د عالمونو نه. وَإِذْ أَوْحَيْتُ او یاد کا هغه وخت چې موږ وحی لغوي وکړله الی الحواریین خالص ملګرو د عیسی علیه السلام ته ان آمنو دا چې تاسو ایمان راوړئ بی په ما باندې و برسولی او زما پر رسول باندې. قالو نو دوی وویل آمنا موږ ایمان راوړی دی وشهد ته ګواشه باننا مسلمون په دې خبره باندې چې بېشکه موږ مسلمانان یو. اذ قال الحواریون یاد کا هغه وخت چې وویل خالص ملګرو د عیسی علیه السلام یا عیسی بن مریم اے عیسی چې زوی د مریم علیه السلام هل یستطیع ربک آیا ستا رب کولی شي آیا ستا رب طاقت لري ان ینزل د دې خبرې چې نازل کړي علینا په موږ باندې مائدة من السماء دسترخوان د اسمان نه. قال نو عیسی علیه السلام وفرمیل اتقوا الله ویریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې. قالو دوی وویل نریدو مونږ غواړو ان ناکلا دا چې مونږ اخرو منها د دسترخوان نه وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي زړونه زمونږ ونعلم او معلوم شي مونږ ته ان قد صدقتنا دا چې په تحقیق سره تا رښتیا ویلي دي مونږ ته ونکون علیها او شو مونږ علیها په دې باندې من الشاهدین د ګواهانو نه. قال عیسی بن مریم عیسی علیه السلام او فرمایل اللهم عرض کو اللهم ربنا اے رب زمونږه انزل نازل کی علینا په مونږ باندې مائدة من السماء دسترخوان د اسمان نه تکونو لنا چې شي زمونږ دپاره عیدا اختر لاولنا د حاضرینو دپاره و آخرنا وروستو راتلونکو خلکو دپاره و آیة او شي دا نښه منک ستا ورزقنا ته رزق راکړي مونږ ته وانت خیر الرازقین او ته ډېر غوره رزق ورکوونکي. قال الله فرمایل الله انی منزلها بېشکه زه نازلوونکی یم د دسترخوان لره علیکم په تاسو باندې فمن یکفر پس چا چې ناشکري وکړه بعد منکم وروستو له تاسو نه فانی اعذبه نو بېشکه زه به عذاب ورکم هغه ته عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې نه به وي ورکړی ما داسې عذاب احدا هېڅ چاته من العالمین د عالمونو نه. وَإِذْ أَوْحَيْتُ یاد کا هغه وخت چې مونږ وحی لغوي وکړله الی الحواریین د عیسی علیه السلام خالص ملګرو ته ان آمنو د تاسو ایمان راوړئ بی په ما باندې و برسول او زما پر رسول باندې. قالو دوی ویل آمنا مونږ ایمان راوړی دی وشهد الله ته ګواشه باننا په دې خبره چې بېشکه مونږ مسلمانان یو. اذ قال الحواریون یاد کا هغه وخت چې ویل خالص دوستانو د عیسی علیه السلام یا عیسی بن مریم اے عیسی چې زوی د مریم علیه السلام هل یستطیع ربک آیا ستا رب کولی شي آیا ستا رب طاقت لري ان ینزل د دې خبرې دا چې نازل کړي علینا په مونږ باندې مائدة من السماء دسترخوان د اسمان نه. قال نو عیسی علیه السلام وفرمیل اتقوا الله ویریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې. قالو دوی وویل نریدو مونږ غواړو ان ناکله دا چې مونږ اخرو منها د دسترخوان نه وتطمئن او مطمئن شي قلوبنا زړونه زمونږ ونعلم او معلومه شي مونږ ته ان قد صدقتنا دا خبره چې په تحقیق سره تا رښتیا ویلي دي مونږ ته وتکون علیها او ونکون علیها او شو مونږ علیها په دې باندې من الشاهدین د ګواهانو نه. قال عیسی بن مریم اویل عرض کو عیسی بن مریم علیه السلام اللهم ربنا اے رب زمونږه انزل نازل کی علینا په مونږ باندې مائدة من السماء یو دسترخوان د اسمان نه
تكونو جشي لنا زمون دبارا عيدا أختر لأولنا دا أول دبارا وآخرنا او دا آخر دبارا وآية أو شي نخا من قستا ورزقنا ترزق راكي مونتا وأنت خير الرازقين او تبهترين رزق ورقونجي قال الله فرميل الله إني منزلها بشك زنازل ونجي من دسترخوان لرا عليكم بتاسو باندي فمن يكفر تسجاجنا شكري وكلا بعد منكم رستل تاسنا فإني أعذبه نبشك زبها عذاب ورقم عذابا دس عذاب لا أعذبه شي نبوي وركري ما دس عذاب أحدا إتشاتا من العالمين دا عالمنا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.